Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, today we are going to explain the next topic, transport of respiratory gases. The second year biology book namunga discuss ko nan transport of gases zamung po body ki ya zamung po blood ki transportation of gases, especially kam gases nagamung tapatara chio oxygen de obal sarsari carbon dioxide. These are called respiratory gases. उस द हवा ना ऑक्सीजन जम बॉडी त संग एंटर कीगी और बिया जम बॉडी के जो कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस दा बाहर त संग ट्रांसपोर्ट कीगी नदी द पार अब इंशाल्लाह दम डिटेल्स सर डिस्कस को दा खबर दान सर नोट के च ऑक्सीजन परसेंटेज पर ईयर के सुमने अगर 21 दे और द कार्बन डाइऑक्साइड सुमने दे अगर 0.03%. दगा शांति पर ईयर की دا خو د ایر خبره وه. اوس زموږ په باډي کې ان اور باډي زموږ په باډي کې د اکسیجن مقدار څومره دی؟ هغه دی 16% او کاربن ډای اکساید څومره دی سټوډنټ؟ هغه دی 4%. نو که تاسو لږ خیال وکړئ په ایر کې اکسیجن سیوا دی په باډي کې کم دی 16 دی، په ایر کې کاربن ډای اکساید کم دی او په باډي کې سیوا دی. نو دی به څه کېږي؟ د دې به ډیفیوژن کېږي، یعنې د بهر نه به اکسیجن دننه راځي او د باډي نه به کاربن ډای اکساید بهر ته ځي. نو دا اوس موږ ډسکس کوو په دې کې اولنی زموږ سره دی چې ټرانسپورټ آف اکسیجن فرام لنګس ټو ټیشو. د دې لنګس نه د دې پیپړو نه به اکسیجن د ټیشوز ته څنګه ځي، د دې لپاره څه طریقه کار دی. نو دا موږ ته پته ده سټوډنټ چې کله اکسیجن د لنګس نه دغه ټیشو ته ځي نو دې لپاره دوه لارې دي. څو لارې دي؟ یو دی ان د فارم آف آکسي هیموګلوبین چې دا زموږ سره 97% اکسیجن کیری کوي د کم ځای نه د لنګس نه ټیشوز ته. او دویم نمبر زموږ سره دی ان د فارم آف ډیزالو اکسیجن چې کله اکسیجن هغه په پلازما کې ډیزالو شي نو دا زموږ سره 3% اکسیجن هغه د لنګس نه ټیشوز ته ټرانسپورټ کوي. دا خبره کلیر شو که نه؟ 97% هغه ان د فارم آف آکسي هیموګلوبین او 3% هغه په ډیزالو فارم کې اکسیجن د لنګس نه ټیشوز ته ټرانسپورټ کیږي ځکه چې ټیشوز ته د اکسیجن ضرورت دی. اوس دا خبره ځان سره نوٹ کړئ سټوډنټ چې دا زموږ سره لنګس دي، په دغه لنګس کې الویولای دي. الویولای دغه مایکروسکوپک یونټس دي، هلته ایکسچینج اف ګیسز کیږي. بیا موږ ته دا هم پته ده چې په آر بي سی کې هیموګلوبین مالیکیول دی. دا یو هیموګلوبین دی، د دې هیموګلوبین سره 4 آیرن دی، آیرن 1 2 3 4 او دا آیرن زموږ سره کم دی، دا +2 والا دی، دې ته موږ څه وایو؟ فرس. اوس د دې هیموګلوبین د دې آیرن سره اکسیجن کله میلاویږي دا ته موږ څه وایو؟ اکسیجنیشن. دې ته به څه وایي؟ اکسیجنیشن. oxygenation. The binding of oxygen with hemoglobin is oxygenation, not oxidation. دا oxidation نه دا reaction نه کی بلکې دا یو physical combination دی. دا سره یو physical combination دی، دا combination depend کوي په partial pressure of oxygen باندې. نو موږ بیا داسې جوړ کړي چې دا یو وړه شانتې کشتۍ ده. دا کشتۍ د څه شي ده؟ دا آر بي سي ده. په دغه آر بي سي کې هیموګلوبین اکسیجن راغستی داسې په غیږ کې راغستی او دا کشتۍ په دې بلډ کې مطلب دا چې روانه یې داسې سټپ بای سټپ روانه یې د ټیشو ته راورسي. نو دا د اکسیجن زموږ سره سره سټوډنټ دا سورس دی. دا سره سورس دی، دلته دا سینک دی. سینک دا مطلب چې دلته به دا اکسیجن استعمالیږي. نو چې کله دا په دې کشتۍ کې دا سور را روان دی، هیموګلوبین په غیږ کې داسې نیولې چې اکسیجن ته راځه تا راځه چکر در کومه نو دغلته د ټیشوز کې پرېږدي چې زه اوس ګرځه مزې کوم. دلته خو پریشر سیوا و نو د اکسیجن د هیموګلوبین سره میلاو شوی چې دلته راشي نو پریشر به کمیږي. چې کله کمیږي دا به څه شي؟ دا به ریلیز شي. بیا په ټیشوز کې موږ ته پته ده چې ټیشوز ته به خوراک راغلی ګلوکوز وغیره. نو چې ګلوکوز سره کله اکسیجن میلاو شي نو دنه به جوړېږي کاربن ډای اکساید واټر او موږ له به انرژي راکوي. اوس په دې ټیشوز کې کاربن ډای اکساید پیدا شوی دی نو هغه سره هغه خطرناک دی. نو بیا کاربن ډای اکساید به په 2-3 طریقو سره هغه انشاءالله موږ ډسکس کوو. دا به بیا کیری کېږي ټوورډ د لنګس ته به کیری کېږي څه لپاره؟ فار ایکسهلیشن چې دا خارج شي. ځکه چې دا کاربن ډای اکساید دا زموږ دپاره یو زهریله ګیس دی
خطرناک ګیس دی، خو د بوټو دپاره دا څه دی؟ دا اسینشل دی، ځکه چې بوټي دا ګیس په فوټوسنتھسس کې استعمالوي. اوس دې قیسې ته دا غوږ شئ. و چې کله ټرانسپورټ آف اکسیجن کېږي نو په دې کې ډفرنٹ فیکټرز دي. سرین یو خو دا چې د سی لیول نه هایټ څومره دی، که فرض کوم په سی لیول باندې په کم هایټ نو بیا خو به صحیح ټرانسپورټیشن کېږي ځکه چې پریشر به برابر وي. خو چې کله موږ په الټیچیوډ باندې ځو، په بره باندې ځو، نو چې په های الټیچیوډ باندې موږ ځو نو هلته به پارشل پریشر کمیږي، نو بیا به د اکسیجن او د هیموګلوبین کمبینیشن به هم کمیږي. یا مونږ ایوییشن کوو، اوس ته په جاز کې ناست جاز دوی چت کړي که نه، نو دغه دوران کې هم ګریویټي یا پارشل پریشر په مونږ باندې اثر انداز کېږي، نو هلته به هم د اکسیجن ډیفیشنسي مونږ ته راتلی شي. ښه چې کله اکسیجن کمی مونږ ته راشي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هایپوکسیا. څه ورته وایي لکه هایپوکسیا. او چې کله اکسیجن مکمل ایبسنټ وي نو هغې ته مونږ څه وایي؟ اناکسیا. په هایپوکسیا کې پارشل اکسیجن کمی او په اناکسیا کې ټوټل اکسیجن چې کم شي. یا یو کس دی هغه سمندر کې لاندې ډایوینګ کوي که نه، او غوطې پکې خوري، نو دا چې په سمندر کې ځي نو هلته هم پارشل پریشر اف اکسیجن یا ایر چې کوم دی نو هغه سیوا کېدی شي، نو هلته هم ورته مسله راتلی شي، ایر پریشر پې سیوا کېدی شي. نو هلته هم مسله ده، په هایټ باندې هم مسله ده، په نارمل الټیچیوډ به صحیح ټرانسپورټیشن به کېږي. پی ایچ چې کله پی ایچ د بلډ پی ایچ د څه برابر دی؟ رقم هغه برابر دی 7.4. و چې دا پی ایچ کمیږي یا ډیره سیوا کېږي نو موږ ورسره اکسیجن ټرانسپورټیشن هغه به ډسټرب کېږي، خاص کر چې دا کله اسیډک کېږي. بیا کاربن ډای اکساید، چې کله کاربن ډای اکساید لیول په بلډ کې سیوا کېږي نو هغې ته موږ هایپر کیپنیا. څه ورته وایي لکه هایپر Capnia. High level of carbon dioxide in the blood is called hypercapnia. نو بیا هم د اکسیجن او ټرانسپورټیشن سره کمیږي. بیا مختلف ډیزیزز دي خو ګورئ، لکه لنګ ډس آرډر دی، لنګ کینسر مسله ده، امفیسیما مسله ده. اپنیا یو کنډیشن دی چې عرضي طور یو سړی ساه نشي اخیستی، ساه یې بندېږي را بندېږي. یا ساینوسس، داسې ماشومان چې هغه پیدا شو، پیدایش دوران کې هغه چغه نه ده والی، اکسیجن یې صحیح نه دی انټیک کړی، لنګز یې صحیح نه دي کولاو شي، هغې ته بیا موږ څه وایي؟ ساینوسس. چې کوم ماشومان بلو بیبیز دي هغې ته هم د اکسیجن ډیفیشنسي، نو بیا ټرانسپورټیشن صحیح نه کېږي. او بل یو کنډیشن دی سیکل سیل انیمیا، تاسو به نوم اورېدلي که نه؟ سیکل سیل انیمیا لکه آر بي سي خو داسې که نه د پینټه ګولی په شان کې نارملي، چې کله په دې کې میوټیشن وشي، دغه میوټیشن د وجې نه دا شیپ دا چینج شي، دا څه شي؟ دا کرو شي. نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ سیکل سیل انیمیا. دغه کنډیشن دا یو جینیټک ډس آرډر دی چې په هغې کې ګلوټامیک ایسډ یو اماینو ایسډ دی چې هغه په څه باندې ریپلایز شي؟ په ویلین باندې ریپلایز شي. په فرسټ ایئر بایولوجي چپټر سیکنډ کې دا موږ ډسکس کړي. نو دا چې کله آر بي سي په دې شیپ ته راشي نو دا بیا صحیح اکسیجن ټرانسپورټیشن نشي کولی، ځکه دغه سرفیس ایریا ورته کمه شوه. دغه شان د پارشل پریشر اف اکسیجن هغه کمیږي، نو هم ورسره چې کوم دی نو اکسیجن ټرانسپورټیشن ډسټرب کېږي. یا اماؤنٹ اف هیموګلوبین، یو بیمار دی هغې ته انیمیا ده، په هغې کې هیموګلوبین کم دی نو اکسیجن ټرانسپورټیشن به ورسره ډسټرب کېږي. بس دې ته غوږ شئ. ټرانسپورټ اف اکسیجن فرام لنګس ټو ټیشو. Oxygen is transported from lungs to tissue by two methods. The first one in the form of oxyhemoglobin, and this method oxygen combined with Hb in the presence of carbonic anhydrase in high partial pressure, which is about 95 millimeter of hydrogenium. چې کله دا انزایم او دا هاي پریشر موجود وي نو دا اکسیجن سلور مالیکول به د Hb سره ملاویږي او دا به موږ سره یو ارضي او کمپاوند راکړي چې هغې ته موږ څه وایو؟ آکسي هیموګلوبین. دا خبره کلیر شوه. او دا ټرانسپورټیشن څومره کېږي؟ دا 97% کېږي. بیا موږ داسې لیکي چې اماؤنٹ آف Hb in 100 ml of blood، لکه 100 ملي لیټر بلډ موږ راغستی دی، په دې کې نارملي څومره Hb؟ نو په دې کې 15 ګرام وي. څومره یي؟ 15 ګرام Hb موجود دی. او بیا موږ ته دا پته ده چې 1 ګرام Hb هغه 1.34 ml of oxygen کیری کوي، نو 15 ګرام به څومره کیری کوي؟ نو دا موږ دې سره ملټیپلای کړو، نو دا موږ راکړي 20 ml.
یعنی 100 ملی لیټر بلډ با 20 ملی لیټر اکسیجن کیری کوي خو شرط پکې دا دی چې کله پارشل پریشر د څه برابري د 100 برابري دا زموږ سره یو آیډیل کنډیشن دی لکه په باډي کې دا ایگزیسټ کیږي نه بیا موږ لیکل چې اکسیجن کیرینګ کیپیسټي what is oxygen carrying capacity the combination of Hb and oxygen is called oxygen carrying capacity چې hemoglobin دا څومره اکسیجن کیری کولی شي دې ته موږ سو اکسیجن کیرینګ کیپیسټي خدا خبره خو کلیر شو بیا موږ چې نارمل کنډیشن چې کوم کنډیشن په باډي کې هغه ایگزیسټ دی د 100 ملی لیټر بلډ با کې به څومره اکسیجن وي 19.4 ml ځکه چې زموږ په باډي کې په پارشل پریشر of اکسیجن به څومره هغه به 95 دی لکه دا پریشر ایگزیسټ کیږي په باډي کې بیا پر سایکل O2 ډیلیوري ټو ټیشو په یو سایکل کې په یو چکر کې به دا بلډ څومره اکسیجن ټیشوز له ورکوي نو دا موږ ته پته ده چې آرټیری بلډ کې دومره اکسیجن دی 19.4 کم بلډ چې واپس راځي هارت ته نو پای کې 14.4 دی نو چې 19.4 نه موږ 14.4 ماینس کړو دا به څومره راځي دا به 50 ملی لیټر یعنی په یو چکر کې بلډ څومره ټیشوز له اکسیجن ورکوي هغه 5 ملی لیټر څومره 5 ملی لیټر او په کم پریشر چې دا ورکوي هغه د څه برابر دی هغه 40 mm of Hg چې په ټیشوز کې دا اکسیجن دا پریشرونه کم شي دا به اکسیجن ریلیز کوي بیا موږ وایو چې ډیورینګ ویګورس ایکسرسایز باډي نیډ مور اکسیجن چې کله ته ډیر هیوی ایکسرسایز کې منډه ترړې وایو جمپینګ کې نو بیا به ستا په باډي کې بل اکسیجن ډیمانډ نورم سیوا کیږي لکه اوس داسې د اوبو یو ګلاس دی هغه ډک دی ډک لکه دا ګلاس د سره ډک دی اوس یو سړی لږ تږی دی نو دی به لږ یو بس کي که نه پکار دومره اوبه یوز کړي اوس یو سړی ډېر زیات تږی نو د کیدای شي چې د بل ګلاس ډیمانډ هم وکړي نو بیا موږ چې ان dissolved form O2 transportation is 3% amount of O2 in arterial blood په پلازما کې د اکسیجن مقدار څومره هغه 0.29 ملی لیټر او په وینس بلډ کې دا څومره دی 0.12 ملی لیټر نو د 0.29 نه چې 0.12 ماینس کوم دی نه برازي 0.17 یعنی په ډیزالو حالت کې به څومره اکسیجن کیری کیږي هغه به 0.17 ملی لیټر دا سټون اوس مونږه اکسیجن هیموګلوبین دې ته بسوي دی خو اکسیجن هیموګلوبین کرو دې ته بسوي اکسیجن او هیموګلوبین کرو یعنی دا موږ سره یو ګراف دی دا یو کرو دا کرو موږ ته څه شو کوي نو د یو سایډ ته موږ لیکلي دي پارشل پریشر یو سایډ ته سری او بل سایډ ته موږ لیکلي دي چې پرسنټیج بلډ چې څومره بلډ هغه کیری کیږي په څونه پرسنټ کې نو نارملی دا چې موږ ته کوم شو کوي دا ریډ لاین دا موږ سره نارمل کرو دا چې موږ سوې نارمل کرو اوس که دا کرو دې سایډ ته راکږي داسې دې خوا را سیوا کیږي نو دې ته موږ څه وایو شیفټ ټو لیفټ څه ته وایي لکه چې کله دا شیفټ ټو لیفټ کیږي نو دې ته موږ چې اسوسییشن دا به څه کوي دا به اسوسییشن کوي او دا به ایچ بی او دا اکسیجن لینکیج کوي لکه چې کله دا کرو دې سایډ ته بینډ کیږي نو موږ به څه وایو چې د ایچ بی د اکسیجن لینکیج دی نو لینکیج کې دا چې یو های پارشل پریشر پکې شرط دی چې ډېر های پارشل پریشر وي نو بیا به ایچ بی او اکسیجن دوی بل سره میلاویږي او که دا کرو دی بل سایډ ته شفټ کیږي داسې دغه سایډ ته نو دې ته بیا موږ شفټ ټو لیفټ رایټ او دې ته موږ څه ډیسوسییشن چې کله د ایچ بی نه اکسیجن هغه څه کیږي هغه ریلیز کیږي هغه جدا کیږي نو دې ته بیا موږ څه ډیسوسییشن اوس دا ډیسوسییشن په څه باندې ډیپینډ کوي دا ډیپینډ کوي په پارشل پریشر باندې په ټیشو کې پارشل پریشر هغه صحیح هغه ډیر زیات کمی نه دا صحیح دا اکسیجن ریلیز کوي
دغه شانتي دا ډیپند کوي په کاربن ډای اکساید باندې کاربن ډای اکساید لیول په ټیشوز کې سیوای نو بیا به څه چل کی د ایچ بی نه به اکسیجن جدا کیږي نو دا کرو به دا بسې تقریبا په 95 mm په دې پریشر به دا کرو تقریبا سي دا به میکسیمم وي او چې دا میکسیمم دا به څونه بلډ کیری کوي لکه دا به څومره پرسنټ بلډ به دا سیچوریټډ وي دا به 95% چې کله دا پریشر وي که نه دا نو په دې پریشر به 95% به بلډ سي هغه به سیچوریټډ وي چې 95% دا سیچوریټډ وي نو بیا به 100 ملي لیټر بلډ به څومره اکسیجن کیری کوي هغه به 19.5 خو شرط پکې دا دی چې کله پریشر 95 وي نو بیا به 100 ملي لیټر بلډ به هغه به 95% سیچوریټډ وي او په 100 ملي لیټر بلډ کې به څومره 19.5 یا 4 اکسیجن وي دا خبره کلیر شو so it is enough for today